أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران دی آیت نمبر 14. د دې ځای څخه د دې سورت د اولی حصے دریم باب شروع کیږي تر 3 آیات تقریبا د دریم باب. په دې کې شپږ خبرې راځي. اوله خبره توحید دی. د توحید مسله ده په 14 او 20 آیات او پر دې باندې عقلي دلایل وایي. دومره خبره د کافرانو سره د دوستی منع ده. تاسو د کافرانو سره دوستی مکوئ. 28 نمبر آیات کې دا راځي. درېمه خبره تخویف او قروي دي د آخرت نه عذابونو نه بیره ده. په 10 آیات کې به راځي. څلورمه خبره مسابقت دی په اتباع د نبی عليه السلام کې. تاسو د نبی عليه السلام سره اتباع وکړئ. یو 10 آیات کې راځي. پنځمه خبره تفصیلی جواب دی د شبهه د نصاراو د درود دی اشتقه تر 8 پورې. او شپږمه اعلان د مباهله دی د نصاراو سره په یو 8 کې به راځي. قل اللهم مالک الملک دا ول خبره د توحید ده او پر دې باندې دلایل وایي. قل اتوای ای پیغمبر علیه السلام یعنی د خپل رب ته دی په دعا کې داسې خبرې کوه. اللهم ای الله مالک الملک مالک ای الملک د پاچهي توت الملک تورک ای الملک حکومت من تشاء هغه چاته چې ته وغواړې وتنزع او تجني الملک پاچهي ممن د هغه چاته تشاء چې ته وغواړې وتعز او تعزت ورکې من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې وتذل او تذلت ورکې من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې. بيدک الخير ستا په قبضه کې دی الخير تمام خیر. انك یقینا انت على كل شيء قدير هر شی باندې انتهائی زیات قدرت درلودونکی. دا آیات توحید هم بود او دې آیات کې الله عزوجل د خپل توحید د پاره ډېر عجیب دلایل بیان کړي. د دې آیات شان نزول کې یو خاصه واقعه نقل کړي چې کله د بدر او احد په میدانو کې کافرانو عندما ته وکړ او دوی نور د مسلمانانو په مقابله کې کمزوري شول او مسلمانانو ورځ په ورځ باندې ترقی کول. نو دا کافران ټول سره راجم شو چې د مسلمانانو مقابله باید وشي. ځکه چې دا مسلمانان نور د کفریاتو او نفسانی خواهشاتو مقابله کوي. نو ټول اتحاد وکړي. يهودان، نصرانيان، مجوسيان، حتی چې شیطانان له هم سره ملګري شو چې هغه په پټو سره ملګري پښکارا د دوی سره اعلان وکړ او په مدینه د یو مضبوطی حمله لپاره یو مضبوط پروګرام جوړ کړ. نو کله چې دوی مدینه منورې ته راتله پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته د خندق امر وکړ. تاسو د خندق کیندل وکړئ. د خندق وکړئ. ورسته د خندق د احزاب مکمل غزا راځي. تفسیرات یې الته راځي. نو په دا خندق په غزا کې چې دا خندق کیندل کېدی دا ډېر وښ خندق او په ډېر لږ وخت کې وکیندل شو. په دې کې اولوی ډبر راووت. دا اولو ډبر چې راووتل نو دا چا ماتولی نه شو. سلمان فارسی رضی الله عنه نبی کریم علیه السلام ته راغلی او ورته ویل چې دغه یو ډېر لوی ډبر یا خندق ځینې واړو او یا د دې یو څه چاره شوي. پیغمبر علیه السلام خپل هم په دې خندق کې کار کاوه. پیغمبر علیه السلام هلته ورغلی او دا مارتول یې صحابه کرامو څخه واخیست. هغه چې واخیستی نو دا ډبره یې وواله. اول مارتول چې وواله
د دې ډبرې څخه یو سره شغله لوړه پورته سوه او د دې رڼا یا لمبې په دا شغله کې پیغمبر علیه السلام حیره دا د فارس دا د ایران علاقې حیره ولیدل او د حیرې محلات او باغات پې ولید دوم مرتول چې ووایي بیا یې دغه د شام او عراق علاقې چې ورته وایي په دغو کې محلات ولیدل چې دا د رومیانو علاقې وې په دغه وخت کې او درېم مرتول چې ووالل یمن یې ولیدي د یمن پایتخت صنعا دا پیغمبر علیه السلام ته په نظر ورغله نو دا چې ورغله پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته خوشخبري ورکړه چې زما امت به دغه ځایونه فتح کوي او پر دې به یو اسلامي نظام راځي نو دا وخت کې کوم منافقان وو او منافقان په هر زمانه کې زموږ په زمانه کې ډېر لوی منافقان شته نو دغه منافقانو کې چا ویل عجیبه ده د دشمن د بیر خندق کیندي او د بیر څخه د ډوډۍ او د قضا حاجت ضرورت نه هېر شوی او خبرې دومره لوی خبرې نو الله عزوجل دغه آیاتونه په دغه وخت کې نازل کړ چې انسانیت ته دا وشي چې دا نظامونه د الله په قبضه او قدرت کې دي الله عزوجل چې چاته نظام په لاس ورکوي د چا چې اخی عزت ذلت حیات مرګ او فاشهی بدلول ورا بدلول دا د الله تعالی په قبضه او قدرت کې دا د چا په ظاهري اسباب او اتفاقونو باندې نه ختميږي او نه ترقی کولای شي نو دې آیات کې یو قسم دې خبرې ته مسلمانانو ته اشاره ده چې د فتح او غلبې لپاره الله تعالی پر ذات توکل کول او هغه طریقه او اسلوب اختیارول صحابه کرام اختیار کړی نو دا آیاتونه نازل نو باقي په دې آیاتو کې یو خاصه دعا د جهاد په وخت کې وشودل شو چې تاسو کله جهاد کوئ د دشمن مقابله کوئ نو دا آیات وایاست دا یو قسم خاصه دعا ده ځکه چې حضرت عبد الله ابن عباس او حضرت انس رضی الله عنه تا نقل کړي چې دوی په دغه وختو کې چې مشکلات ډېر و دا دعا به ویل ترجمه ته غوږ ونیسي ولورته وایي پیغمبر علیه السلام قال رب ته داسې درخواست وکړه اللهم مالک الملک اي الله عز وجل اللهم فعربي کې دا لفظ الله ډېر زیات خصوصیت د لفظ الله د پاره علما وايي چې په نحو کې داسې دي اصول وضع دي چې په بل یو کلمه کې او اسم کې دا اصول وضع نه مثلا په عربي کې چې پر هر یو اسم باندې الف لام راسي مثلا لکه الرحمن دی القدوس دی پر دې باندې یا نشي داخله یعنی یا القدوس نشي وایي کېده بیا کله یا پر داخله ول نو دغه الف لام بدني استکه یا قدوس وبوا او یا په مابین کې د ايها لفظ راوړي لکه یا ايها القدوس او یا ايها الرجل یا الرجل نشي وایي لیکن پر لفظ الله باندې وای دا یا داخلي دلای شي دا وای بل دا چې د هرې کلمې په اخر کې چې کله یا حذف کې نو په اخر کې یا بل حرف نشي راوړل کېده لیکن یوازې لفظ الله دی چې د یا کلمه د شروع څخه استغرا په اخر کې میم راځي مشدد اللهم جنی جوړي دا اللهم دا په اصل کې یا الله دی خو یا استسوی دا په اخر کې دا میم لګېده او بل دا چې دا اسم مشتق نه دی نورم په دې کې فرادي نحوی قواعد بیان شوي اللهم ای الله مالک الملک تدا پاچه د ملک مالکی د پاچهی مالکی د توحید دعوه ده تدا پاچهی مالکی تو تل ملک تور کوي الملک پاچهی یعنی د پاچهی یو لوی حصہ ور کوي من تشاو اغچاته چې ته وغواړې یو دلیل پر توحید وتنزع الملك ممن تشاء او تکاجه د پاچهی یو حصہ الملک پاچهی ممن دا غچاته تشاء چې ته وغواړې یعنی پاچهی ور کول او پاچهی اخیستل نظامونه بدلول او نظامونه راوستل
دا یواز او یواز ستا په قبضه او قدرت وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دریم دلیل ور باندې وایي وتعز او تعزت ورکه من تشاء هغه چاته چې ته غواړې، وتذل او ذلت ورکه ته من هغه چاته تشاء چې ته غواړې. نو عزت هم ستا په قبضه او قدرت کې دي، ذلت هم ستا په قبضه او قدرت کې دي. کوم چاته چې عزت ورکه کائنات ټول سره یو ځای سي به عزت کولای نشي، او کوم څوک چې ته ذلیل کې ټول کائنات سره ملګری سي عزت ورکوای نشي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو مبارکه زندگی کا سړی وګوري، د دنیا ټول کافرانو د هغوی د ذلیل کولو او د هغوی د وجلو د قتل لپاره څومره مختلف تدابیر وکړ، خو چې الله عزوجل اراده نه وکړي دا نسوي کېده. نو همیشه باید د مؤمن دا عقیده وي چې الله عزوجل د کوم چا د ذلت اراده نه کړي دا تمام کائنات سره ځای شي، نو هم هغه ته ذلت نشي. او که الله عزوجل د کوم چا د عزت اراده نه کړي دا تمام کائنات سره ځای شي، هغه ته عزت نشي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره شاته سپورم، ای بیا ما ته ویل یا غلام اے هلکه احفظ الله يحفظك، دا الله عزوجل حفاظت وکړه، یعنی دا الله تعالی د دین حفاظت وکړه. يحفظك الله مستا حفاظت، ته د خدای د دین حفاظت وکړه، د الله د دین سره اخلاص وکړه، د خدای په خاطر باندې اخلاص کوه. اوسه ظاهری اغراض دنیوي اغراض د امر او د دین په خدمت کې، نو الله عزوجل مستا حفاظت. او بیا یې ویل احفظ الله تجده تجاهك، ته د خپل رب حفاظت کوه، د خپل رب د احکام حفاظت کوه، خپل رب خپل مخ ته پیدا کړي. یعنی دا چې ستاسو هر حاجت کې به الله عزوجل ستاسو امداد او کومک وکړي، نو د خپل رب د احکام کلکه پابندي کوه. او بیا راته ویل یا غلام اذا سألت فاسأل الله، کله سوال کوي یو وخت د الله عزوجل مخلوق ته سوال مکو او مخلوق ته طمع کوه، ځکه مخلوق هم الله عزوجل پیدا کړی دي او د مخلوق شان د الله تعالی دي چې د مخلوق ته ورکړي دي څو تا ته هم نه کولای شي. ځکه لږینو کسانو ډېر په تعجب شي، دوی یو شاته دومره ډېرې زاری کوي او دومره مهنت کوي د دې لپاره چې د هغه څخه د ځان او یا کور د ګټې لپاره شی حاصل. نو زم الله تعالی دومره لویه پاچاهي ده خلکو ته پاچاهي ورکړي دي، نظامونه ورکړي دي، په دې نه دی قادر چې ستاسو ضرورت تر حل کی او د دې پر ځای باندې یو بل ته سړی ورغلي شرعي حدود او اصول ماتي او سره ورته زړولي یا ورته پروت وي. ډېره بده خبره چې د کائنات رب ځینو انسانانو ته پاچاهي ورکړي، کورنۍ د همیشه د پاره پر پاچاهي راغلي، هغوی په الله تعالی په دې نه دی قادر چې ستاسو ضرورت حل. استاد خپل رب عظمت په ځړ کې نه دی راغلی چې د الله عزوجل عظمت د انسان په ځړ کې راشي، بیا دې بل ته سوال کول دومره بد کار او معلومیږي چې اندازه نه. نو بیا پیغمبر علیه السلام راته فرمایي چې اذا سألت فاسأل الله، چې سوال کوي یوازې د الله تعالی څخه، و اذا استعنت فاستعن بالله، کله کومک غواړې یوازې د الله تعالی څخه، د بل چا څخه کومک مه غواړه، یوازې د الله عزوجل څخه غواړه. وای بیا راته اعلام کوس ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك، تبه دې باندې فوسه کدا امت د تمام انسانیت په دې راجم شي ان يضروك چې تا ته ضرر ورسي، لا يضروك تا ته هغوی ضرر نه رسي، الا قد كتبه الله لك، مگر هغه اندازه چې الله تعالی ستاسو لپاره لیکلي. ولو اجتمعت على ان ينفعوك، کدا امت په دې باندې راجم شي چې تا ته نفع ورسي، لم ينفعوك، نو هیڅ کله به هغوی تا ته ګټه ونه رسي، الا قد كتبه الله لك، مگر هغه اندازه چې الله تعالی ستاسو لپاره لیکلي هغه بالا بود ګټه نشي درته رسول. یعنی د خلقو ګټه او ضرر د الله تعالی د اراده بغیر نشي کېدل.
او بیا راته وویل چې رفعت الاقلام وجبت الصحف، قلمونه د تقدیر د نوشتې څخه پورته شوي دي، څه چې لیکل شوي دي لیکل شوي دي، او د تقدیر صحائف یې وچ شوي دي، هغه رنګ نور وچ دی، تغیر او تبدیل نه پکښې راځي. یعنی دا خبره قطعي او یقیني ده چې ما تا ته وکړله چې که څه کېدل الله تعالی به کوي، د بندګانو په دې کې اختیار نشته. یو بل حدیث قدسی دی، حضرت ابو ذر رضی الله عنه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره نقل کړي. ابو سعید خولانی رحمت الله علیه یو ډېر لوی صحابي دی، تابعی دی، هغه به دا حدیث وایي چې را نقل کاوه، پر زنګنو به راپورته شو، د خلکو ته به وایه. او دا د شامي علماو په سلسله کې تر ټولو هغه سند د سند په لحاظ کوي حدیث امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړي. وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې الله تعالی فرمایي یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا، ایز ما بندگانو ما په خپل ځان ظلم حرام کړی دی، یو د بل ظلم مسره کوي. وجعلته بینکم محرما، او تاسو تر مابین مم حرام ګرځولې دي، فلا تظالموا ظلم مکو. یا عبادی كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، ایز ما بندگان تاسو ټول وږي یاست، هیڅ نه لري، زما سره ډوډۍ غواړئ زه ډوډۍ درکوم. یا عبادی كلكم عار، ایز ما بندگان تاسو ټول لڅ یاست، فاستكسوني اکسوکم، زما څخه کالی غواړئ کالی زه درکوم. یا عبادی كلكم ضال فاستهدوني اهديكم، ایز ما بندگان تاسو ټول گمراهان یاست، حق لاره مو پرې ایښې ده، زما څخه هدایت وغواړئ زه هدایت. واني اغفر الذنوب، او زه ګناهونه بخښم، فاستغفروني اغفر لكم، زما څخه مغفرت وغواړئ زه مغفرت درکوم. او بیا فرمایي یا عبادي لو كان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، کچیر ایز ما بندگان استاس اولین کسان، آخرنی ورستنی و اول و آخر انسانان و پیرانان، د دې ګردو انسانانو د زړونه په تاسو کې تر ټولو د متقی انسان د زړه په شان، یعنی تاسو ګردو زړونه داسې زړونه سي لکه د سید رسول صلی الله علیه وسلم زړه چې ولا تزادوا مما في ملکی شیئا، زما په پاچهی کې به یو ذره زیادت رانه. ويا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، او ایز ما بندگانو کستاس اول و آخر انسانان او پیرانان، كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص مما في عندي شيئا، نو کچیر استاسو اول و آخر انسانان او پیرانان د ګرد زړونه په تاسو کې د هغه فاجر انسان د زړه په شان زړونه شي، یعنی د ابو جهل د زړه په شان زړونه شي، نو زما په پاجي کې یو ذره کمی نشي. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، ایز ما بندگانو کستاسو اول و آخر انسانان او پیرانان، قاموا في صعيد واحد فاسألوني فاعطيت كل انسان مسألته، کستاسو اولنی و آخرنی انسانان و پیرانان دا ټول په دې میدان را جمع شي، او زما څخه د خپل خواهش مطابق غوښتنه وکړي، او زه هر یو ته د هغه د غوښتنې مطابق دا هغه څه ورکم چې دا د غوښتنې. نو الله عزوجل فرمایي چې ما ينقص مما في ملکي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مگر دومره اندازه کمی به هم رانولی لکه یو ستن چې په دریا باندې کشخ کې او بیا راپورته کې څونه لندوالي به دومره کمی زما په پاچهي کې نه راځي چې دا ټول ته ورته، او د هغه د خواهش مطابق ته ورته، ټول هم په یو وخت راځي وغواړي او ټول ته په یو وخت ورته، زما په پاچهي کې دومره کمی نه راځي. یا عبادي انما هي اعمالكم احصيها اليكم، ایز ما بندگانو دا تاسو چې په دنیا کې مهنت کوي دا تاسو اعمال دي، زه تاسو د لپاره درجمه کوم، ثم اوفيكم اياها،
یا د تاسو اعمال پر تاسو ته درکو. فمن وجد خيرا فليحمد الله. چا که په خپل عمل نامه کې د قیامت پر ورځ خیر پیدا کړي د الله حمد وایي چې الله تعالی دې توفیق ورکړي. ومن وجد غیر ذلك او چا که د دې سما سوا بل شي پیدا کړه فلا يلومن الا نفسه، بیا دې نو یوازې په خپل ځان ملامتي وایي، بل چا دې ملامتي نه وایي. تاسو ګورئ د الله تعالی څومره لوی شان دی، څومره عظمت دی او څومره قادر او مقتدر ذات. نو دا څومره لوی عقلی ده چې انسان و نور تسوال الله سن غزولی او یا نور راننګي یا د هغو پر دربارونو سره راڅرخي. دا خو د عقل ام خلاف ده، د نقل ام خلاف ده، د مروت او انسانیت ام خلاف. چې دا څه څوک پیدا کیږي چې هغه تا ته درکې او ستا په غشتلو خوشاله کیږي هم، او ستا پر دا غشتلو تا ته درکې قادر هم وي، او یو څوک دا چې نه دی په غشتلو خوشاله دی او نه درکولای شي، دا هغه اعلی او لوړ ذات دربار پرې ایشي او د ادنا او کمزور دربارونو ته ورځي. دا ډېره لویه کمزوري. ګورې څنګه چې د موړو څخه غوښتل حرام دي، داسې د ژوندو څخه هم طمع کول او هغوی ته استشراف کول او یو قسم د هغو مخونو ته او کورونو ته ګرځېدل دا حرام دي. یو عالم وایي چې یوه ډله د علماو پر خلکو دا الزام لګوي چې تاسو باید پر قبرونو طواف ونه کړئ، حرام دي. فإذا وایم که پر قبرو طواف حرام دی نو پر قصروم طواف حرام دی. یوازې پر قبرو طواف نه دی حرام، پر قصروم حرام دی. یعنی دام بیا روانه ده چې سړی د نور پر قصرونو باندې ګرځي ژوندو ته بیا طمع کوي، نو دام جائز نه ده. الله تعالی په هر حالت کې انسانان د دې څخه منع کړي. الله تعالی ډېره لویه پاچاهي ده او ډېر عظیم ذات دی چې انسان د ځان سره سوچ وکړي او د خپل رب عظمت یوارې د خپل زړه ته راشوي کې بیا دا انسان د یوې ذریعه د فارم نبی اطمینان کیږي، همیشه به مطمئن وي، خوشاله وي. نو الله فرمایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فعزت ورکړي ای الله عز وجل من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې، وتذل من تشاء او ذلت ورکړي ته من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې. بيدك الخير، استا په قبضه او قدرت کې دی الخير، تمام خیر. انك يقينا انت على كل شيء قدير، په هر شی باندې انتهایی زیات قدرت درلودونکی او زیات قدرت لري. تولج الليل في النهار، تولجو تداخلوي الليل شفا في النهار پورز کی، وتولج النهار او تداخلوي ورځ في الليل پشپکی، وتخرج الحي او ترى باس ژوندۍ من الميت د مړ څخه، وتخرج الميت او ترى باس مړی من الحي د ژوند څخه، وترزق من تشاء بغیر حساب، وترزق او ترزق کوي من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې بغیر حساب، بغیر حساب اندازې نه ورته معلومه دومره رزق ورکړي. نو دا د توحید دلائل دي. تولج الليل تداخلوي الليل شپه، یعنی د شپې بعضی اجزا داخلوي په نهار پورز کې چې ورځ په دې سره غټه سي. دا قوم دلیل دی د توحید. وتولج النهار في الليل او تداخلوي النهار او ورځ په الليل په شپه کې، یعنی په بعضی وختونو او موسمونو کې بیا ورځ په شپه کې داخلوي، د ورځې ځینې اجزا په شپه کې داخل کې چې بیا د شپه غټه سي. وتخرج الحي او ترى باس الحي ژوندۍ من المیت د مړه څخه. حي په حقیقي معنا باندې واخستل شي نو بیا هغه چې د چرګې دی چې د هغې سره راوځي، او که د حي څخه مطلق حیات واخلي، که هغه د حیات څخه علم مراد کې او که دا ژوند یې مراد کې، نو بیا مطلب دا دی چې د جاهل څخه عالم پیدا کې او د عالم جاهل پیدا کې، د نبی څخه کافر پیدا کې، د کافر څخه نبی پیدا کې. وتخرج الحي من الميت، تبراباس الحي ژوندۍ من المیت د مړه څخه، یعنی د بیضې څخه بچا د کوچنی چرګوړي. وتخرج الميت من الحي
او تراباس المیت مړی یعنی دا چې من الحي د ژوندې څخه داږي څه وترزق من تشاء بغیر حساب او ترزق ورکه من هغه چاته تشاء چته وغاړي بغیر حساب بلا حساب تاغه ترزق ورکه دومره اندازه رزق ورکه چې هغه ته د دې درک هم نه معلوم شي د دې آیات په فضائل کې امام بغوی رحمت الله علیه په خپل سند باندې یو حدیث را نقل کړي مخکې هم د دې حدیث آیات یو څه فضیلت بیان شوی او په هغه سورته او دغه سورته ال عمران کې مخکې آیات کې شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط نو امام بغوی رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړي په خپل سند باندې او دا حدیث قدسی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی و فرمایل چې کوم څوک د هر مانځ څخه وست یعنی د دې حدیث هغه سند په دې ډیر نور کوي کیږي یو خدا حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه توایي چې ویل د الله تعالی او الفاظ د نبی علیه السلام پر جبه جاری شي نو چې الله تعالی وایي چې کوم بندا د مانځ څخه ورسته د هر مانځ څخه ورسته سورۃ فاتحه او آیات الکرسی او د آیات شهادت او د آیات التوحید یعنی دا د آل عمران دغه شپږم او وشتم آیات او د دې څخه مخکې کوم آیات دي اتلس آیات اتلسم آیات نو دا وایي دا آیاتونه وایي الله عز وجل به د هغه سړي ځای جنت وګرځي او هغه ته الله په حزیرۃ القدس کې حزیرۃ القدس یو لوی مقام دی چې دا سړی د ډیرو عبادت په وجبه حاصل ولای شي او بیا د حزیرۃ القدس مقام چې سړی حاصل کی نو د الله تعالی خاص محبت او قرب زړه ته لاړ شي بیا دا انسان د الله تعالی خاص بنده جوړ شي نو الله عز وجل بدته په حزیرۃ القدس کې ځای ورکړي او هر ورځ به د دې بنده طرف او یا واره د رحمت په نظر باندې نظر کوي او الله عز وجل به روزانه د کس او یا حاجات پوره کوي او پر هر حاسد او دشمن باندې به غلبه حاصلوي او د هغه د ضرر به هم حفاظت سوي دا امام بغوی رحمت الله علیه را نقل کړي دا یاد کی او دا په پابندی باندې وایي بيدک الخير ستا په قبضه کې خیر ګورش خیر او شر دواړه سره ملګري لیکن دلته یوازې خیر یې بيدک الخير ستا په قبضه او قدرت کې خیر دی مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې د دې څخه دا معلومیږي چې په عالم کې څومره ډېر شیان دي دا ټول په حقیقت کې خیر دي شر نه یعنی هر هغه شی چې انسان ورته وګوري په ابتدا کې شر وي لیکن کله چې مصالح او فواید بیا ورسته وسنجول شي نو هغه خیر نو په دې لحاظ باندې ابتداء یو شی شر وي او د نور د فاره به خیر د مثال په توګه د اسلام د دشمنانو زوال دا د مؤمنانو د فاره خیر ولو کده دوی د فاره شر دا ورنګه د مسلمانانو کمزوري العیاذ بالله کافرانو د فاره خیر ولو کده مسلمانانو د فاره شر دا غره کم یو انسان دی مثلا وفات شو خوش شو بس دا انسان د فاره دا شر نه دی قریبانو ته به شر وي او یا به د ځان د فاره شر بوي کندا چې د آخرت څومره ثوابونه الله تعالی په دې باندې ورکوي څومره اجرونه ور باندې ورکوي هغه به د فاره خیر نو ځکه دلته بيدک الخير وای راغلی دی بيدک الخير او الشر دا دواړه نه راځي ولو که خیر او شر سره ملګری او خیر حقیقت کې هر شی خیر دی ولو که د افراد په اعتبار باندې سره بدلیږي او یا د زمانو په اعتبار بدلیږي او را بدلیږي کله په انسان باندې داسې حالات راشي چې سړی د ځان لپاره ډېر لوی شر ګڼي لیکن ورسته چې څه وخت باندې تیر شي او نتایج او فواید یې وویني بیا دا شر د ځان لپاره خیر بوي انا بیا خلک وایي خدای هغه شر په شوا خیر مبخشي مطلب دا چې دا شر بیا د اوسته خیر نو متنبی پر دې باندې یو شعر عمر نقل کړی دی هغه وایي چې مصائب قوم عند قوم فوائد چې کله د یو قوم مصائب او مصیبتونه بل قوم ته به فواید وي هغه ته به په دې کې خوشحالي وي
او یو بل اردو شاعر اغم د قدیر ارتباط باندې یو ډیر ښه شعر ویلی وای ذره ذره دهر کا واسطه تقدیر ہے دا د زمانه ذره ذره هر شی د الله تعالی د تقدیر یو لیکنه زندگی خواب کی جامع یہی تعبیر ہے وای د ژوند د خوب بس جامع د شاعر نوم دی وای دا تعبیر دی یعنی د دنیا بس دا تعبیر دی چې هر شی خیر دی شر پکې نشته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون ندنسي مؤمنان الكافرين كافران أولياء دوستان من دون المؤمنين دا مؤمنان نما سوا ومن يفعل ذلك شاجدا كاروكي فليس من الله في شيء فليس ندي من الله دا الله عز وجل دا طرف في شيء فهجك إلا أن تتقوا منهم تقاته إلا مگر أن تتقوا چتاسو زانونا محفوظ وساتي منهم دا دوی څخه تقاتا دا سبير أو تقريب پواج ويحذركم الله او بیروی تاسو الله تعالی نفسه د خپل ځان څخه وإلى الله المصير او الله عز وجل را یواز دی المصير تگ یواز الله تعالی لره تگ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء دا دوه خبره ده د کافرانو سره دوستی مکوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين فدی ارتباط باندې کېدای شي پوره تفصیلی خبر سباو کو وس بیا فقط ربط کوای د دې آیات د مخکنی آیات سره ربط دادي چې مخکې آیات هم د کافرانو د یو قسم استهزاء او سخن په مقابل کې را نازل او مؤمنانو ته د دې شی ترغیب ورکړه سو تر قیامت پورې چې د خلکو د حالاتو او د خلکو د خبرو او د زمانه د حالاتو په وجه باید دوی د حق او د دین څخه متنفر او یاوانه وي ولو که حالات راځي کله ضعف وي کله قوت وي خدا د الله تعالی په قبضه او قدرت کې نو دی کې بیا روان آیات کې بیا الله تعالی د خپل بندگان د دې سبيروي چې کله تاسو ته د توحید مسله ثابته شو د الله تعالی قدرت درته ثابت شو نو بیا د کافرانو سره دوستی مکو ځکه د کافرانو سره کوئی یو څوک دوستی د بدی خاطر کوي چې یا به هغه د عزت ورکی یا به هغه د مال ورکی یا به د داغو د بیري داغوي سره دوستی کوي چې دا سني هغه د ضرر ورسي د ذلیل کی نو دا خبره په مش په خاله وي ختم کړل چې دا ټول کارونه یوازې او یوازې د الله تعالی په قبضه او قدرت کې چې یوازې د الله تعالی په قبضه او قدرت کې دي نو بیا د کافرانو سره د دوستی څه حاجت دی چې تاسو سره دوستی کوي د دوستی چې کوم اغراض او مقاصد دي هغه اغراض او مقاصد الله تعالی او ازما په دوستی کې پوره دي نو تاسو د کافرانو سره دوستی مکوئ ځکه دا تاسو او د الله دشمنان لا يتخذ المؤمنون الكافرين فکار ندی چې ونی سي مؤمنان الکافرین کافران نظاهرن او نباتنن اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو د مؤمنانو ما سوا د کافران دوستان نه ګرځي د مؤمنانو ما سوا کافران دوستان ګرځول د دې دوه صورتې کېدای شي یا خدا چې قطعا د مسلمانانو سره تعلق قطع کی یوازې د کافرانو سره تعلق جوړ او یا دا چې د مسلمانانو سره تعلق ساتي او د کافرانو سره هم ساتي نو په دا صورت کې دا دوستی د کافرانو سره د مؤمنانو سره نه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء او څوک چې دا کار وکړي فليس ندي من الله د الله عز وجل د طرفه في شيء فهچ یعنی دا کس د الله تعالی په دربار کې هیڅ اعتبار نه لري یو به اعتبار به اهمیت انسان دی چې الله عز وجل ته یو ذره اعتبار او اهمیت نه لري ځکه چې دا خوشکاره خبره ده او په خلکو کې تجربه شوې ده چې د دوه کسانو تر مابین دښمنی او عداوت وي د یو سره دوستی کول د بل سره دوستی کول هغه بل ته هیڅ اعتبار نه ځکه د دشمن سره دوستی کول دا دښمنی ده چې ته د چا د دشمن سره دوستی کې نو دا د سره دوستی نه ده د دشمن سره دوستی دا دشمنی ده ومن يفعل ذلك نو څوک چې دغه کار وکړي ان کافرانو سره دوستی وکړي
فليس من الله في شيء، نو ندی دا کس دا الله عز وجل د طرف په هیڅ اعتبار الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر پایو صورت کې ظاهری دوستی تاسو ته جائز ده، الا مگر ان تتقوا چې تاسو ځانونه وساتي منهم د دوی څخه تقاتن وکامل ساتنه سره، یعنی یو په هغه صورت کې بیا تاسو د دوی سره ظاهری معاملات او دوستی کولای شي چې تاسو په هر لحاظ د دوی سره خپل ځان او د اولادونو او د عقیده او د خپل کلتور او ایمان حفاظت کوای شي، بیا که ظاهری معاملات سره وکی پروا نه لري، او کچېری د دوستی څخه تاسو ته تاوان رسیدي بیا دوستی مکو، الا ان تتقوا مگر په یو صورت کې ظاهری دوستی اجازت دی، ان تتقوا غدا چې تاسو ځانونه وساتي منهم د دوی څخه تقاتن وکامل ساتلو سره، ځکه دلته د دوی د ضرر دفع کوي، تاسو ځان دې ساتي، یعنی تاسو په دغه صورت کې د دوی د ضررو څخه ځان دفع کوای شي، ولی تاسو ځان دې ساتي چې مزانونه نه وری لکړي. ويحذركم الله بيروي تاسو الله عز وجل نفسه د خپل ځان څخه، یعنی الله عز وجل تاسو د خپل ذات څخه بيروي چې د الله د احکام مخالفت مکوئ. وإلى الله المصير، وإلى الله يواز الله عز وجل را المصير تقدي، یعنی په دا وخت کې کتا د الله عز وجل د احکام مخالفت وکي او یا ونکي، په هر صورت کې تاسو یواز او یواز د الله تعالی طرف ته رجوع کوئ، نو پر مخالفت به سزا درکې او پر موافقت به انعام درکې. صدق الله.